لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان د پاره الله تبارک وتعالى په جنت کې ځای جوړ کړی وي د جنت د پاره پیدا کړی وي خو دې په خپل عمل باندې دغه ځای ته نشي رسیدي الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي او دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پرې راغی د په دغه ټیم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت تلاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبرئیل جنت څنګه وو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته به ځان را رسوي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت لرا رسوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي غوږونو اورېدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبرئیل اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي
نو جبرئیل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو، کم اعمال دي د جنت د تلو، کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی، که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي. دی جنت ته راتله ډېر مشکل دي، ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي، په مصیبتونو باندې دي. څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي، لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه، دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه. غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي، لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې، په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي، سخته ګرمي به وي، تږی به وي، وږی به خو روژه به نیسي. دا تکلیفونه نه دي، روژه به نیسي. دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه، تبه ده، ټوخی دی، بل مرض دی، غریبي ده، بل مرض دی، بل مرض دی، دا تکلیفونه په انسان راځي نه. نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي، دی د جنت دپاره پیدا کړی وي، خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی. الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې، خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی. نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي، مصیبتونه پرې راولي. نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي، د دې درجې پرې څه کړي؟ اوچتې کړي. نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي. او دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی، تکلیف پرې راغی، د په دغې ټیم کې بدې ردې نه ویلې، د الله ناشکري نه کوله، بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده، بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی، الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که، الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که. روایت خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړه شي، غنه که نه، په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده، دا الله سودا سره ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زموږ استاد به فرمایلي دا څه د لون خو خیرات خو نه دی چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تله ګران دی، صرف ستا په رحم به ورته خلک سي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو، نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی، ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی، بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه، هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کړي.
نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې که نه؟ نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم له راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي، څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی پې ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده که نه د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالی دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالی دي. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده دی د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و، جایداد هم ډېر او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه و د هغې مشر د ده پلار و، هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جایداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جایداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو.
بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوي د الله عبادت ولې نه کوي د دې اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دننه کړه چې سیزې دي او که سیزې دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دننه کوي نه ده خو سیزل کوي نو هسې یو عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما تم نه ګوري زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه یې ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته یې ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن خو دا دی چې هلته لال ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله او هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کوو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د زنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم په هر حال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل پادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تاله پلانکي په پادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وی ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغې نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی وی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کوو دیم بوډا و وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته ویل چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي به هر حال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي
چې زمانه وروسته ته د هیچا خواله مزه ځکه زمون عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هیچا خواله مزه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هیچا خواله مزه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته زه پیژنم څنګه دغه پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا داخلي زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان له مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره دی د پیغمبرۍ دعوه خو کړی یو هلک راوتی دی ما ته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بونه ځئ دوی راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده به هر حال د کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې مونږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمان وختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی مونږ یې خرڅوو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله هغه روغه کافره وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه م جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله
د بادشاهي ژوند مې پرېښودو، د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو، د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه، او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسوم، دین حق قبول کړمه. نه خو زه غلام شم، زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی، اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو. ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو، چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجې به یې بیا چې کوم ځای به چا اعلان دی کوي وایي وجه دا تښتېدلی دی زما غلام دی، نو تښتېدی خو هم نشم، ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دی چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم، هغه په بل خرڅ کړم، څه ډېر ځایونه خرڅ شوم، تقریبا څه 20-25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و، هغه واغستم. چې هغه واغستم هغه روان کړی وم، بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وی چې دا کومه علاقه دی؟ چې دا یثرب دی، یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي. وی زه خوشحاله شوم، ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو، ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شي، عمرې له لاړ شي، بیا مدینې منورې ته ځي که نه، نو په بس کې چې ناست که نه، او کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو باغونه شروع شو، نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والی دي، د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه، الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته، نو چې کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو ونې شروع شوي، د دغې ځای نه څه شروع که؟ درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي، د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي. ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله، او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي، ما به له ډېر په اخلاص کار کوو، نه را باندې مین هم ډېر زیات وم. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو، په کجورو کې کار مې ونه کو، په دې کې ناڅاپي چغې شو، شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی، دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه، هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې زه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو، دویم هم پوره کړو. وی نه رالم خپل مالک لره، مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي، غلام دی که نه، ما ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي، زه د دغې سړي خواله ځمه، ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه. د ځان سره مې کجورې واغستې، وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله. چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې، ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم، د فارس اوسېدونکی یم، خو دلته غلام یم. ما ورته وی چې دا کجورې د څه دي؟ ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واخستې، قبول یې کړې. ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ، تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو، موږ پیغمبران صدقه. او دریم علامت خو هم پوره شو، موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله، څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه، زه هلته ورځم. وی چې واله که نه. بیا مې کجورې واغستې، چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي؟ ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي، خو دا تاسو قبول کوئ. نو ما ته وی چې د څه کجورې دي؟ ما وی چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره. وی نبي علیه السلام دې په خپله اول واخسته وخوړه، بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ.
وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه آخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وی چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه الصلاة والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه الصلاة والسلام داسې د ځان نه څادر تاو کړی کمیس نه و نبي علیه السلام دا څادر داسې ښکته وکشه چې وکشو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه الصلاة والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبي علیه الصلاة والسلام له رالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه کلمه یې راته وویلله ما ته چې سلمان دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتې په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبي علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه بل دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد سره وکړه ما وی چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره ناله کې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره ناله کوي که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه الصلاة والسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ راله ولګو چې دانې ونیسي بیا به دې ازادومه نو دا کېږي نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که د الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه الصلاة والسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته ووایي چې زما خواله راشي د نبي علیه الصلاة والسلام خواله رالمه نبی علیه الصلاة والسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و وي سلمان واله دا سرو د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوسه ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وی چې هغه وتلل
چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړه ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام ښایي سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبی علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاکه پیغمبره ځمکه مې تیاره کړې ده کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه السلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه السلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغی د الله پاکه پیغمبره کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کره نبي علیه السلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دی نیولی نبي علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاکه پیغمبره دا دوه ډکې پکې ما کرلي وو دا پکې ما کرلي وو د الله پاکه پیغمبره دې ځکه کجورې نه دي کړي نبي علیه السلام وایي دا وباسئ دا وباسئ شابه یله په خپل لاس مبارک یې پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیوه هغې هم څه ونیوه بار ونیوه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وی سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی د نبي علیه السلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه السلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیه السلام ته جادوګر ویلی دی نبی علیه السلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیه السلام ته مجنون ویلی دی نبی علیه السلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته وایي د نبی علیه السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیه السلام لورانې دوخانونه راتاو کړي دي د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیه السلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاکه پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده یا عایشې چې کله طایب ته لاړم که نه د طایب خلکو په ګټو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د خپل محبوب نه